چې کله نه حکومت د اپریشن لون کړی دلته په ډاټ کمر ویچات مندوریو چرخیلو چپري په دا ټولو کلو کې ځون ته درنه شروع شوه نو موږ بیا حکومت ته دا یایو زموږ که دا اپریشن د خاورې په مفادو کې وي نمونه ښه محب وطن نور نشته موږ خپله ټول محب وطن یو خو موږ په خپل فکر باندې دا یایو چې که دا کلي موږ خلیفو نو دا علاقه به یو ځنګل شي نو دا به بیا ډېر یو خطرناک شي دا علاقه به ډېره خطرناکه شي اوس هم که چېرته یو نیم ځای کې چېرته څه کاروایي چې وشي خو هغه علاقه آباده ده نو حکومت چاته دروازه خو وټکوي او که بیا هم د دو پالیسۍ مطابق کیدای شي چې دوی بهتر ګڼي نو بیا مو دا سوال ورته کوو چې د روژې پرې د شای لږ ډیلې کړي ولې چې روژه ده د عبادتونو میاشته ده نو په دغې روژې کې د مو بچي په روډونو باندې ترسیږي کورونه یې سوي دي نو چې موږ ته دومره مولات بیا میلاو شي چې موږ هغه پرې خپل ځانونه سمبال کړو خپل بچي سمبال کړو بله خبره دا کېږي چې یاره تاسو کوڼه نو موږ بیا ورته دا ځای نه یایو چې کوڼې ته موږ تیار یو که 4 میاشتې وي که 5 میاشتې وي بلکل هم موږ کوڼه ورکوو خو کوڼې دوران کې بیا هم چې کله کوڼه موږ ورکوو نو بیا خو ځین چې د اپریشن ضرورت نشته ولې چې کوڼه خو دې دپاره وي چې دوو فریقو منځ کې چې څه تنازعات وي څه هغه وي په هغه کې چې کله کوڼه کېږدوی شي نه مذاکرات روان شي مشران ورکي وي خبرې شروع شي دا کې خو بیا د اپریشن ځین چې ضرورت نشته او که بیا کله اپریشن کوي بیا د کوڼې چې ضرورت نشته ولې چې بیا زه یو کلي نه راوځم کله خالي کړم نو بیا کوڼه چې ورسره کېږدوم او بله خبره نن ما هغه مشران چې هغه حکومت سره په جرګې کې وي په مذاکراتو کې وي یا مخالف فریق سره په جرګې مذاکراتو کې وي هغه ما څه مشران په جیلونو کې دي او څه مشران په ایپایارو کې داسې دپې په لګولي چې هغه یې په کورونو کې بند کړي دي نو موږ ته دا یایو چې ګوره که تاسو په د امن کې د کورمې دومره انټرسټډ وي دومره سیریس وایو نو بیا موږ ته هغه مشران هم رها کوو او چې د کومو مشرانو باندې ایپایارې دي دو ته هم موږ ته دومره ټایم راکوئ چې مذاکراتو کې په د جرګې کې موږ سره هغه مشران موجود وي نو ما عزتمندو تاسو ته معلومه ده او د اخري خبره زه خپل قوم ته کوم قوم نه مراد مو داسې ټول اهل سنت والجماعت ته چې ګوره نن که کوم اپریشن په لوړ کورم کې روان ده یا په مختلفو کلو کې روان ده د دې دپاره به مو پر امن طریقې سره راوځو که هغه پېښور کې درنه ده که هغه په کورمې کې درنه ده مو اوسه پورې په د 23 ورځو کې دا هم مو ثابته کړه چې 23 ورځو نه یوه درنه ناسته ده په هغه کې اوسه پورې سرکاري یوه ګمله هم نه ده ماته شوې نو دې نه زیات امن ثبوت مو نور څنګه ویل نو مو پر امن قوم یو او زه خپل قوم ته یم چې برپور راوځئ پر امن طریقې سره راوځئ د خپلو حقوقو دپاره د خپل حق دپاره او د خپل انصاف دپاره موږ د خپل بچي دپاره انصاف غواړو نو ما عزتمندو درنه شروع ده درنه به تر هغې پورې شروع وي چې تر څو پورې موږ ته انصاف نه وي میلو بل موږ سره داسې پلیټفارم شته نه موږ سره چې کوم پلیټفارم ده چې هغه موږ ته آیین حق راکړی ده قانون راکړی ده چې هغه احتجاج په شکل کې وي د درنه په شکل کې وي چې کله مو ته انصاف نه میلوي نو دا حق مو ته آیین او قانون راکړی ده د آیین او د قانون په مطابق باندې به دا درنه تر هغه وخته پورې جاري وي چې تر څو پورې د مو کوم مطالبات دي جایز مطالبات چې هغه منلي نه وي